اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لا یجب داعی اللہ او چاچ قبول والی انکو دا نبی دا اللہ نا فلیس بمعجز فی الارض نو اللہ تا رکاوٹ نشی جوڑے دے پا مخدز مکا چی سزا بولا ورنکی ولیس له من دونه اولیاء او دا اللہ نما سوا سوک دوست نشتا چی دا سزانے بچ کی اولئک فی ضلال مبین دغا کسکار جاہل لے اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولی تاسو سوچ نکوے غور نکوے بے شک اللہ غزات چی پیدا کری دی اسمانون او زمکا ولم یغیا بحلقهن او ندستڑی شوی پیدا وقت دی بقادر آغرب قدرت لری علا پدی خبرہ ایوہی الموتا چی انسان بیارا جوندی کی بلا ولنا انہو علا کل شیء قدیر بے شک ہم دک رب پہر یوسیز باندے قدرت لری ویوم یعرض الذین کفروا علی النار او کل چی دا کافران پیش کریشی پا دوزخ باندے علیس هذا بالحق فرشتی بوتوی اگورا کنا دا اس رشتیا دے کنا دے قالو دی بوتوی بلا ولی ندے وربنا زمانگ دی پرب قسمی چی دا حقیقت دے قال وتبوی فذوقوا العذاب اسک عذاب بما کنتم تکفرون پا سبب دا انکار خپل فصبر حضور تصبرو کا پدی تکلیفاتو باندے کما صبر اولو العزم من الرسل لکا سنگا چی صبر کڑو دیر استقامت والا انبیاءو ولا تستعجل لهم او تلوار مکو پا عذاب ددی کأنہم یرون ما یوعدون دیر زرد چی تبا اوینی زمانگا وادی لم یلبسو الا ساعتا من النهار بیا بدی وی منگا خو پا دنیا کی بس یو ساعت تیر کڑونو بلاغ پتا بانی صرف رسون دا فهل یحلک الا القوم الفاسقون ولی حلاکت نشتا سزا نشتا عذاب نشتا دا قوم دا گننگارانو دا پارا اللہ پاک دا پیریانو اغا خبر کئی چی پیغمبر علیہ السلام چی کل طائف تا لڑو د خپل تر تپوس لا او بیا چې کله دعوت ورکو د کافرانو وسره کم زیاتیو کو بیا پیغمبر علیه السلام څنګه باغ ته لړو او د صحیح قول مطابق مونږ وی چې تفسیر مظهری او امام رازی ابن کثیر او بیا خاص کر امام نصفی په مدارک کې دا ویلي چې دا سار منځو او ابن کثیر وسره دا ویلي چې دا ماسخوتن منځو په بعضی اقوالو کې دا راغلی چې د ماښام منځو په دې موقع کې اسی مونږ دا وی چې دا چې کوم کتاب المرجان فی الجنان چې کوم کتاب دی پای کې دا شپږ پیری ویلي دي چې شپږ پیری دا پیریان حاضر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې ځای کې پته نه وه چې ما ته پیریان ناست دي الله ولا د دې خبر ورکو چې پیغمبر علیه السلام استاد تسلی او استاد حوصله د پاره چې په تا باندې د طائف خلکو ایمان راوړل ما پیریان درولېګل او دغه نه کسه پیریانو او هغې نه واړه مسلمانان شو او هغې سره چې کوم خلک وو د هغې چې کومه خیلخانه وه هغه ورسره هم مسلمانان شو نو الله پاک وایي هغې لاړو او د هغه یوې پیرې په هغې باندې دومره زیات اثر وشو چې هغې دعوت ورکو او دعوت یې په څه طریقه باندې ورکو دعوت ډیر زیات چې کوم دی نو زبردست دعوت ورکو چې هغې ته ووایي چې ومن لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض دا ذهن کې مراولې چې ګنې موږ به ایمان راونړو نو د الله په طاقت او قدرت او بادشاهۍ کې بس مسله جوړه کونه تاسو الله ته رکاوټ نشئ جوړېدی که تاسو د پیغمبر خبره ونه منئ نو رکاوټ نشئ جوړېدی ولیس له من دونه اولیاء د دغه رب نه ما سوا بل دوست نشته یعنی مقصد د دې خبرې دا و چې الله پاک چاته هدایت کوي نو د هغه هدایت دپاره د هغه یوه پیرم کافي بس هغه ته فورا هدایت وشي لکه چې مونږ د عداس رضی الله تعالی عنه په باره کې ویلو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه کلمه وه
او هغه یوې کلمې په هغه دومره اثر وکړو چې په هغه ځای باندې مسلمان شو او هغه ته دا پته و چې زما دا مالکان چې دي دا دواړه دا د دې پیغمبر خلاف دي عتبه او شیبه او دې به ماته سزا راکوي او د هغه په نوم باندې اوس هلته کې جومات دی مسجد عداس ورته وایي څوک چې مکې ته ورشي اکثر دا دغه چې کوم دی نو عمرې والا او حج والا حضرات چې کوم شوقیاني د دې تاریخي ځایونو هغوی ورته هلته کې ورځي وړوکې غونته جومات هغه ځای کې جوړ شوی دی نو الله پاک وایي پیریانو ووایي چې که چېرې تاسو هغه 9 کسانو خپل قوم ته ووایي که چېرې تاسو د الله مخالفت وکړئ نو رکاوټ نه شئ جوړېدی ګورې او د الله نه مسیوه څوک دوست هم نشته نو داسې چل وکړئ چې کله تاسو بې اختیاره یې ایمان راوړئ اولئک فی ضلال مبین او د دې دوره خبرو سره چې یو سړی هدایت قبول نه کي هغه غټ جاهل دی اولم یروا تاسو ګورئ نه ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم یغی بخلقهن الله پاک دا دوره لوی ځمکه اسمان پیدا کړي دي او ستړی شوی پرې نه دی الله پاک وایي ولا یؤوده حفظهما اوس په حفاظت هم د ستړی کېږم نه په پیدایش ستړی شوی یم او نه په حفاظت ستړی کېږم بقادر هغه په دې خبره قدرت لري علی ان یحیی الموتى چې دا مړي بیا را ژوندي کي بلا ولې نه انه علی کل شیء قدیر په هر یو څیز قدرت لرونکی دی تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې زمونږ دې علاقې ته خاص کر دې نوي کلي پورې زمونږ دا رستم نه دی کلی چې دی یو 2 کسه راغلي وو د کشمیر نه و قادیانان او ځان ته یې عثمانیه فرقې والوي او هغې 2 کسانو په خلکو کې دا تبلیغ کړی زمونږ هلته کې هغه مولیان چې هغه چې کوم دی د سټپنې په طور باندې استعمالېږي چې د هغې علم نه خو خلکو سره ناست دي هغوی کې هم څه کسان هغه ځان پسې کړي او د هغوی نظریه څه وه د هغوی دا نظریه وه چې باس بعد الموت نشته د قبر عذاب نشته او خلکو ته وایي دا قرآن کې چې کوم عذابونه راغلي دي که نه دا الله پاک دنیایي عذابونه یادوي چې تا یو ګناه وکړه په دنیا کې ورته سزا میلاویږي بیا سزاګانې کوم ځای یو پیره سترګې پټېدلي بیا څه نشته او په هغه لږ ساعت کې ځان له تقریبا 40 کسان جوړ کړي چې هغه وایي به وي او که نه د دې خبره صحیح ده زموږ مسلمانانو خو هم نور څه نه دي زده که نه تشه کلمه هم زده ده نور څه خو زموږ نه دي زده نور خو زموږ سیاست زده دی زموږ روزګار زده دی زموږ یو بل سره دوکه دړاکه زده ده نور خو موږ خو د دین په لاره کې بیا نور څه نه زده کوو او چې څوک راته څه ښیي هغوی نه هم هغوی سره کینو نه نو هغوی باندې هغوی رپورټ وکړو د کلي هغه خلکو بلکې د علاقې خلکو چې بھائی دا 2 کسان دي بله ډله یې جوړه کړه نو هغوی د رستم تاړۍ ته بوتل محمد زوی راته خبره کوله بیا تاړېدار صاحب ورته وایي چې ستاسو څه نظریه ده نو بیا ورته وایي چې جي زمونږ خو ډېره سمپل نظریه ده دا عذابونه چې څه دي تاسو وګورئ که نه دا الله پاک د دنیا سزاګانې یادې کړي دي ګناه دې وکړه سزا راته میلاو شه بس کیسه ختم نو یا ورته چې د دنیا خو منې که نه وایي بین ته ورته ونیسه او بیا ښه شوبلی کړه وی هغوی ورته وایي چې مونږ د آخرت هغه هم ونو وي هغه ورته وایي چې نه بس د دنیا دا کافي ده د الله بیا الله پوشه تاسو پوشه د دنیا سزا منې نه د دنیا دا هو سکې که نه او بیا هغوی ته رنګ وکړو که دغه ته چې کوم دی نو د پنجاب والا ته وایي د پنجاب دغه ورسره کاړو ورسره نو هغه ته یې وایي چې بھائی دلته خو مسله جوړېږي څنګه د خیال یوه دی چې دلته کې راولېږه چې دې مسلې نه خلاص کړو نو بس وایي صوبه بدرې کړو نو دا دلته کې چې مونږ ته مسله جوړه شوه په مردان کې اوس په 14 دسمبر باندې مولانا راځي او دلته کې سیرت کانفرنس بل کېږي نه ختم نبوت کانفرنس سیرت کانفرنس نه ختم نبوت کېږي دا څنګه جوړه شوه 11 کسانو دیندار انجمن والا صرف 11 کسانو او هغه 11 کسانو په مردان کې دومره کار وکړو چې دومره کار مونږ په یو کال کې ونه کړو ولې مونږ خو یو ختم نبوت وکړو بیا بل کال ته ځان تیارو او د هغې هغه مستقل جدوجهد دی نو په هغه یو مړي باندې مسله وه او د هغه یو مړي هغه مسله چې کوم دی نو هغه دې ته راغله چې دا خو د دا مړی خو هسې بانه دی چې بھائی دا یو مړی چې کوم دی نو دا قیدیانې و نه دا دیندار انجمن ویلی دي 11 کسان دي وهغوی ټول مردان په بله واړو نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا ولې داسې کوي دي دا ځکه چې زمونږ په دې خپل دین سره دومره مینه نشته بس مونږ ساده مسلمانان یو بس یو کلمه وایو نور په دې نه پوهېږو چې دا خاتم النبیین څه ته وایي
او دا دې موږ سره دا زمونږ د مولیان پې په خپله نه پوهېږي. ما ته یې کورس کول غواړي، دې خلکو له د کورس بندوبست کوم. ما ورته دې مولیانو او طالبانو له د کورس بندوبست وکړي. دا مسله دې ته په خپله نه ده معلومه د ختم نبوت ته. دې خلکو ته دا واضحه نه کړه چې بای زمونږ خاتم النبیین کې هغې سره ولې چړ دی، زمونږ سره په خاتم الرسول کې ولې چړ نشته، په خاتم المرسلین کې ولې نشته. لاول نه د مولیان ټرین کې، د طالبان ټرین کې، بیا به دې د عوام ټرین کوي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، په کومه ورځ باندې چې مونږ دا کافران دی پیش کو په اور باندې، نو الیس هذا بالحق، دغه وخت کې ورته فرشتې به ووایي دا حق نه دی. د شیخ اسرائیل صاحب یو ډېره ښکلې خبره کوله او په عبدالحکیم مظهري صاحب هم اکثر په خپلو تقریرونو کې کوي، او دا خبره مې بل ورځ د مفتی عبدالله شاه صاحب نه م واورېده، او دا راغستې چې کوم دی نو ابواللیث سمرقندي رحمه الله هم راغستې ده، او د امام تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب هم راغستې ده چې د هارون رشید باچا په دور کې یو یهودي و، نو هغه راهب و، نو هغه د خپل یهودیانو راغونډ کړه، ورته ویل د مسلمانانو سره خو بل څه نه شو کولی، خو په د ایمان کې خو ورته مسلې جوړولی شو که نه شکیان کولی شو. داسې چل وکړه چې ته مسلمانانو قافله روانه ده، نو ته دې ته ووایه چې بس د مسلمانانو ټول یې کېدې ورته بیان کړه چې زه ښه صحیح مسلمان یم، او دې ته داسې یو څو مسلې راوباسه. نو هغه یو مسلمان سره شي، یو ساده مسلمان سره، عام مسلمان سره، خو د هغه دور مسلمانو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات تقریبا لږ وخت شوی، 80 کاله شوي یا 80 کاله شوي، نو هغه ورته ووایي چې دا قرآن خو داسې دی او داسې دی، ښکلی کتاب دی، ما په ایمان راوړی دی، زه دعوت چلو، ما دا کوم ما دا کوم ما دا کوم ما دا کوم، سړی ښه متاثره کړ مسلمان. نو چې کله قافله یو ځای کې ټهراو شوه، نو وایي ده ورته وایي چې یاره یو څو خبرو کې راته مسله ده، دا الله پاک هره خبره په دې کې 2 پیرې 3 پیرې 4 پیرې ولې کړې ده؟ الله تعالی دې څه ضرورت و؟ الله خو د خپل بندګان په یو پیرم پوهېولی شو چې بس اقیموا الصلاة یې ورته ویلي، نو په 80 پیرې دا ولې کړې ده چې بنده یې وګوري خو د بنده یېري. دا خو ماته داسې ښکاري لکه چې دا چېته دې کې د بنده خپل څه شمولیت راغلی دی. نو که د دې دور مسلمان وي که نه، نو زمونږ د مسلمانان په څه باندې ګوګي، دا زمونږ د مولانو پټه کړې دی، دا خو رښتیا وایي الله ته څه ضرورت دی چې خبره 3 پیرې 4 پیرې 5 پیرې کړي، دا خو بندګان دي، یو پیره ډېره وه که نه. نو مونږ دا قادیانان دا نورو ډلو والا مونږ په دې دوکه کړي. وایي دې قرآن کې خو چې کوم دی نه الله د سود په باره کې دا ویلي دي، نشې په باره کې دا ویلي دي، ما ته پکې زنا حکم وښیه که نه، او د قربانۍ په ورځو کې وایي ما ته پکې د میخې قرباني وښیه که نه. نو ټول ویله که دا ملیانو خواصې ځان له کار کتلی په مونږ باندې حرام شي هغه قرباني کوي. میخه په قرآن کې کم ده، هغه ورته څه وایي، او ورته وایي ستا په دې سر څو ویښته دي، دی وایي دا خو بلا شي دي، بیا نور ته لرې که یو پرېږده، نور خو اضافي دي، بس دا یو ویښته ډېر دی که نه، په دې روزو کې د څو ویښته دي، او دې دا خو بلا شي دي، بس 2 پکې پرېږده نور ته وخوری. نه دا غوږونه چې دي 2 دي، 2 غوږ ته پکې ضرورت دی، بس دا یو غوږ کار کوي، یو غوږ کټ کړه که نه، هغه ورته په دې باندې خو انسان به دې ښکاري، نو دې 2 لاسونو ته څه ضرورت دی، 2 خپو ته څه ضرورت دی، یو ته لرې که که نه. هغه ورته دې سره خو هغه ټول حسن خرابېږي. هغه ورته وایي د خدای بنده د یو انسان د حسن د نه خرابولو دپاره ویښته نشي کټ کولی، سترګه نشي ایستی، غوږ نشي کټ کولی، لاس نشي کټ کولی، او د الله حکمونه کټ کې ته ځان ته مسلمان وې. ته څنګه مسلمان یې؟ ورته وایي زه مسلمان نه یم، زه یهودي یم، زه خپل جماعت را لېږلی یم ستاسو د دوکه کولو دپاره، خو چې دا ستاسو غونته عقیدې والا مسلمانان پکې موجود دي که نه، زمونږ کار پکې نه کېږي، بلکې ما ته کلمه ووایه زه ایمان راوړم. دا حقیقت دی چې بھائی یو انسان چې کوم دی نه هغه دویم څیز د ځان نه نشي کټ کولی، نو د الله په کلام کې الله را لېږلي آیاتونو باندې هغه څنګه اعتراض کوي. لیکن زموږ د نن سبا مسلمان هغه دې ته تیار نه دی چې په دې کې مخکې لړ شي. هغه وایي چې د ټولو نه لوی ګن کپ، د ټولو نه لوی لوفر او د ټولو نه لوی دوکهباز دی، نو دا مولا دی. دا دې چې ما ته وایي دا غلطه کوي، نو ځان له ایمان خرابوي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ابو ورته ووایي قالوا بلا وربنا، ولې نه؟ زمونږ د په رب قسم چې دا قیامت حق دی، دا سزاګانې حق دی، او دا اور مخامخ وینو. قال هغه به ورته وایي بس یقین دې رایي که نه فذوقوا العذاب، اوس یې وڅکه، اوس ټینګ شه،
بما کنتم تکفرون په سبب د مخکنی انکار. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون. حضور ته صبر وکړه لکه څنګه چې ستا صبر دی، او دا صبر الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت کوي، کما صبر اولو العزم من الرسل. دا د لویو انبیاء کار دی، انبیاء ټول لوی دي، الله وی دا صبر د لویو خلکو کار دی. ولا تستعجل لهم، ته په تلوار مکوا دا عذاب چې دنیا کې دی خامخا عذاب ملو شي نه. کأنهم یوم یرون ما یوعدون، کله چې ته وینې دی په هغه غرض چې موږ یې واده کوو چې غرض د قیامت ده، دی به وی لم یلبسوا الا ساعة من النهار. وی موږ خو په دنیا کې ټیم تېر نه کړو، خو بس یو لحظه تېره کړه چې د هغه ځای هغه سختو ته وګوري که نه، د ښې شپې او د بدې شپې مسله به دې جوړه شي. یو کس باندې ښه وځي نه هغه وایي لنډه وه، بل باندې هغه پریشاني او یاره شپه وه چې خلاصېده نه، الله وایي دې ته به هلته پته ولګي چې هغه عذاب دې وویني که نه، بیا به دې وایي دنیا کې خو مړه وخت نه دی تېر کړی، د دنیا دا تکلیفونه به ورته تکلیف نه ښکاري بلاغ. نو بس حضور پتا صرف رسونه ده. نو دا الله پاک هر یو رسونکي ته وایي پتا صرف رسونه ده. امیر صاحب، حاجي صاحب، استاد جي، تا باندې صرف رسونه ده، ته صرف ورسوه، بیا کار زمونږ دی. فهل یهلکو، څوک به هلاکي الا القوم الفاسقون، خو فاسقان به هلاکیږي. فاسق سړی څوک دی چې هغه یو حق خبره ووري او خلاف یې کوي. هغه وایي دا خو استاد جي کړی ده، دا نه وایي دا استاد جي د چا کلام ویلی دی، قرآن ویلی دی او حدیث ویلی دی. نه الله وایي څوک به هلاکیږي. ای رسونکي ته په دې باندې حوصله مه بېله چې زما په خبره چا یقین ونه کړو، د دې یو ټایم را روان دی. دا فاسقان چې چا دا ووري د عمل یې پې ونه کړه به ټول هلاکیږي. بسم الله الرحمن الرحیم.